چې وزیر اعلی صاحب پرون هغه میډیا باندې پیک نیوز چلیدل چې یاره وزیر اعلی صاحب دیو خاندان ته رالی دیو سه کېناستو او تعذیب نو بی وزیر اعلی صاحب خو موږ غوښتلي ولته سی ایم هاوس ته ما ته به بار بار مشال کال کوي چې خپل خاندان راشي ما خو مشال ته وویل چې بی د خاندان مسله نه د قوم مسله ده هغه وایي چې نه تاسو خپل خاندان راشي او دغه څه پرسنل خبرې دي بس بیا لاړو چې لاړو وسه کېناستو نو هغې هغه حضرت دانش ما ته هغې مته خپلې مطالبې ویلې زموږ چې کومې څلور مطالبې وې هغه څلور مطالبو کې اول دا وه چې یاره ریحان صاحب چې کوم دی قتل شوی دی د پښتونخوا کې د پی ټي آی ګورنمنټ دی بل حق ستاسو جوړېږي دا هغه دی ولس هم دا خبره کوي پولیس هم دا خبره کوي چې یار اوس حق ګورنمنټ ستاسو دی نو په کار ده چې دیو په ایکشن والي او کوم قاتل چې دی هغه قوم ته به ګوته کړي نو هغه خبرې مته وشوې هغه حضرت مته خبرې وکړې زما څه کوم ملګري راسه هغې مته خبرې وکړې بیا هغې دا خبره وکړه چې یاره سی ایم صاحب ویل چې زما سره سواده ده چې کوم د ریحان صاحب کور دی دا به ولې زه اخلم زه به کسان درلېږم بیا مې دا خبره وکړه چې یار ریحان صاحب د بابا لپاره د ابۍ لپاره د حج عمرې خبره کړې وه انشاءالله دا به هم بله زه وکړم درېیمې خبره دا وکړه چې یار اول یې ما ته ستا ستا چې کومې څلور نوکرۍ یوه نوکري ده سپېشل هغه به موږ وکړو بیا دغه حضرت ویل چې یار دی خو څلور ورونه دي نو بیا هغه چې یار څلور واړه موږ سپېشل نوکري وکړو ایم ان ایم پي کې څه شی دی هغې څومره تنخوا ده هغه به تاسو په کور رالی او څلورم یې دا وکړه چې یار ریحان صاحب قاتلان دي انشاءالله دا زموږ ذمهواري ده جي آی ټي پې ناسته ده دا به کوي دا په دې هفته کې موږ ته رزلټ راشي نو بیا هغې ته ما وویل چې بهي داسې حساب دی چې تاسو خو زما له هر څه وکړه ما له کور وشو زما مور په حج عمره او چې کوم نوکري ده هغه هم وشوه قاتلان به هم انشاءالله ګرفتاروي ستاسو ذمهواري ده خو په ما پسې قوم ولاړ دی زه به هغو له څه جواب ورکوم نو بیا مې هغې ته ویل چې یار زه موږ به لاړ شم د قوم څه به کښېنم هغې به راټول کړو چې هغې په څه باندې فیصله وکړه بس ما ته سر په سترګو منظور ده هغه چې دلته رالو باجوړ ته خلکو ته هم پکې دا خبره وکړله قوم رالی نو هغې ویل چې یاره د ریحان صاحب خو ډېر لوی سټرګل دی د هغې څخه 800 ټیم یو کسان دي 300-400 بل دي دا لوکل پکې 300-200 د دنیا ګروپونه دي هغې چې دومره محنت کړی دی دومره سټډي پرې کړي دي خپلې مالي جامې هر قسمه ټیم یې ورکړی دی نو دوی به څه کوي نو بیا هغه د وجې ما دا فیصله وکړه چې هغې ته مې واپس جواب وه چې بهي دې شي ته نه زه تیار یم نه زما قوم تیار دی نه د باجوړ عوام تیار دی